أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم څنګه تاسو ته پته ده مسلمانانو ملکونو ته دا جنګونه راننه وتل سر جنګ کم چې وته دنیا کې سر جنګونه وایي یخ جنګونه نو دا د کم ځای شروع شو او د دې څنګه څه چل وشو مسلمانانو ملکونو کې چې دا مسلمانانو ملکونو نه یاره څه غلطیانې وشوې چې دو ته راننه وتاو د ایران او د عراق او د عراق او د کویت او مصر او شام او افغانستان ته دا مسله راورسېده و مسلمانان ملکونه ډېر ګډ وډ کړه دا د وسه پورې ته دا د وتو چانسز نشي دا به په کومه طریقه وځي انشاءالله دې حواله سره به زه یو څو خبرې کوم تاریخ کې کم خلکو چې کم تاریخ لیکلی دی ایډوانس دغه کې نو کله چې په ایران باندې رضا شاه حکومت او باچا و نو بل طرف ته د سعودي عرب باندې شاه فیصل حکومت و 1968 کې یو ځل دا کار وشو چې شاه صاحب د ایران باچا سعودي عرب دغه ته لیټر ولیکلو خط یې ورته ولیکلو چې وایي ته څنګه خپل ملک دغه که د ایډوانس طریقې ته بوځه او کنې ازادي ورکړه ښځو له د دنیا سره یو لیول باندې ځان برابر کا نو هغې جواب کې ورته شاه فیصل د عربو باچا خبره وکړه چې بھائی ستا دا خبره غلطه ده ځکه چې په ایران کې ستا سره مذهبي خلک ډېر زیات اوسېږي نو اصل کې ایران ډېر زیات 1968 کې 1968 لول 1978 پورې د ایران ډېر زیات کنې آزاد ملک و انتهایی سینماګانې فحاشي لحاظ سره باندې ډېر زیات آزاد و او په ایران کې ورته خمیني او آیت الله خمیني صاحب او هغه ورته پکې تحریک شروع کړی و چې یاره موږ دا ازادي نه منو هغه یې جلال وطن کلی و عراق کې اوسېدو خمیني په دې کې ورسره یو تن علي شرعي و دا مو سره په دې تحریک کې د خمیني سره شامل و خو دا ترې لږ آوټ غونده کې و آوټ د په دې دغه و چې هغه به ځان ته رډ شیزم وي رډ شیزم چې د خمیني صاحب له لږ داسې په دغه کې لږ داسې آوټ و خمیني صاحب سخت دغه باندې به خبرې کولې او هغه به دونه سختې نه کولې په دې کې اوس یو دریم دغه مو دا امام صدري هغه هم ورسه و دې درېوانو به تحریکونه چلول او دا امام صدري چې و نو دا مذهبي دغه نه و شیعه و خو سیاسي دغه باندې به دا دغه کوو د چېرته د نو دوو دا غوښته چې د شاه رضا شاه بچایي دې ختمه شي او موږ اسلامي یو قانون راولو ځکه چې ایران ډېر زیات آزاد ملک و هغې ته په هغه ټایم کې د یورپ د سینماګانو کم ایوارډونه پروګرام چې و هغه هم ورته راتلو په هغه ټایم کې هغه کینسل شو دلته تحریکونه اوچت شوه نو خمیني صاحب لاړو عراق جلا وطن شو په عراق کې اوسېدو او بیا په دې کې یو خبر راله یو خبر دا راځه امام صدري یو پیره دغه ته لاړو دا لبنان ته یې دوره وکړه نو په لبنان کې دته انتهایی شیعه کمیونټي چې کوم شیعه خلک و اهل تشیع وله نو هغه د هغو ډېر زیات استقبال یې وکړو او پروټوکول او ډزې او دغه ورته وکړې نو هغه ورته په هغې کې یو خبره وکړه چې بھائی تاسو ډزې مه کوئ او زما دا خبرې د ډزو دي د دو لپاره ډزې دي شاه رضا شاه لپاره نو اصل کې امام صدري شاه رضا شاه باندې دا دباو اچوي چې یاره ته شیعهګان یو کو یو کمیونټي وله جوړه کا او دغه وله جوړه کا خو خمیني صاحب چېرته دا نه وته او علي شریف دا نه وته
او وی چیرې به د بچایي دې ختم شي. نو په دې کې په دغه صدۍ کې په دغه ټیم کې امریکې یو غټ چینجز په دنیا باندې راغلی و. امریکې په کمبوډیا باندې شکست وخوړو، الجزیره باندې دنیا ملکونو باندې د هغو تحریکونه د امریکې تحریکونه ناکام شو. هلته خلکو دا کم ملکونه دي چې دغه هغه کامیاب شو. کمبوډیا کې د دنیا ملکونه د امریکې چې په کوم ځای کې فسادات جوړ کړي. نو په دې کې د امام صدري د اسرائیلو یو واقعه پکې بیا بله شروع شوه چې یاره اسرائیل په فلسطین باندې دغه وکړه، حمله وکړه. نو فلسطینیان دغه ځای له هجرت وکړو، ځین دغه ته لاړه، د اردن ته لاړه او ځین لبنان ته راغله. لبنان په سرحد باندې کېناسته. خو د فلسطینیانو دا خیال و چې یاره موږ به څه ټایم پس به ځو. خو بیا هغه خبره ونه شوه ځکه چې هغه بیا اسرائیلو پرېنښوده. خو په هغې کې ډېر زیات شیعهګان، شیعه کمیونټي وه. په هغه ځای کې د فلسطین یو تحریک شروع شو. فلسطینیانو خپل یو تحریک شروع کړو. هلته ګوریلا جنګ کوم ټریننګونه شروع شو، د اسلحې طریقې شروع شوې او هغه خلک به بېرته تله کورونو ته، د اسرائیلو سره به مقابله کوله او اسرائیل به راتلو په دغه باډر باندې به د اردن په باډر او د لبنان په باډر باندې بمباري به یې کوله. په دې کې دا شیعه خلک لاړه خمیني صاحب پسې. خمیني صاحب پسې لاړه چې زموږ سره خو دا ځکه چې نور یو طرف ته د چا نظر نه کېدو، شاه رضا شاه له هم د چا د امید نه کېدو ځکه چې هغه د اسرائیلو په حمایت کړو. بل طرف ته داسې مسلمانانو ملکونو کې څوک داسې لیډر په نظر نه راتلو چې یاره موږ دا دغه وکړو. قذافي صاحب و هغه ځان نه بل طرف ته و. نو دا شیعهګان کمیټي لاړه دغه ته یې ویې چېرته به د خمیني صاحب ته یې ویې چېرته په دو باندې به د شاه رضا شاه صاحب باندې باچا باندې دباو واچوه چې یاره چې زمونږ د شیعهګانو سره ملګرتیا وکړي. خمیني صاحب په دې باندې خاموشي اختیار کړله، څه یې ونه کړله. په دې کې یاسر عرفات هم د دې تنظیم د تحریک د فلسطین د تحریک کم ګوریلا د هغه به جوړېدو تنظیمونه د هغې تحریک مشر یاسر عرفات و. هغه به دا هینډل کولو، دا به دا کوو چې یاره به دا موږ خپل ملک آزادوو، خپل دغه کوو. په دې کې د فلسطین سنیان خلک لاړه خمیني صاحب ته یوه خبره وکړه چې یاره ته زمونږ دغه وکړه، دا زمونږ سره ملګری شه، زمونږ سره ملګری شه او په دې کې دا خلک خو مونږ نه پرېږده اسرائیل. نو خمیني صاحب لږ توقعات سیوا شو چې یاره کېدای شي چې زما سره سنیان هم ملګری شو، یو طرف ته زما شیعهګان هم دي او سنیان هم دي. نو دغه طرف ته خیال لاغی چې یاره زه ځم خپل وطن ته بېرته ځم. په دې کې یو بله واقعه بیا شروع شوه. امام صدري چې کوم کس و دا قذافي صاحب دا خواته لاړو او تر اوسه پورې د امام صدري هېڅ پته ونه لګېده، مړ ژوندی ورک شو چې په کم طرف لاړو کم طرف ته لاړو. خو صرف دونه دي چې په ایرپورټ باندې د هغه چې کوم دغه ټکټ موجود و چې یاره دا دغه ته تلو پیرس ته، فرانس ته، خو نور هېڅ پته ونه لګي چې دا چېرته غیب شو. چې هغه ته کله سیټ ته شو، هغه ته ختم شو، دا دوه پاتې شو، خمیني صاحب پاتې شو او علي شریف پاتې شو. دا دواړه پاتې شو. نو په دې کې د مصر صدر ولګېدو، د مصر صدر چې کوم ټایم کې صدر و نو هغه ولګېدو او اسرائیل ملک ته لاړو او د امن معاهده یې ورسره کوله چې یاره موږ امن یو دغه راولو. په هغې باندې یاسر عرفات ډېر زیات خفه شو چې یاره دا څه وشو. خمیني صاحب ته هم ډېر تکلیف میلاو شو چې یاره وایي دا کم دغه شروع شو. انشاءالله بل اپیسوډ کې به ستاسو ته دغه کوم نور نیکسټ دغه چې کوم دی نو هغه مخکې دا کې به درته وایم چې مخکې بیا څه وشو. والسلام.